حضرت عمر د شام علاقه فتح کړل او لس ورځې قیام دپاره راغی مدینې منورې ته. لس ورځې قیام یې کړلی، سارې مال لمونځ یې وکړ، داسې لرې لاړ د مدینې نه. هلته یو بوډۍ ولده، هغه بوډۍ نه تپوس کوي چې ای بوډۍ څه حال دی؟ هغه وایي سړه څه به ورته ووایم، خو ډېره ګیله مه یم د امیر المؤمنین نه، سخته ګیله مې ده ترې نه. ای بوډۍ ولې ګیله کوئ؟ داسې ګیله کوم چې ګوره شام فتح کړ او الله پاک په خیر خیریت سره مدینې ته راورسو او زموږ تپوس هم نه دی کړی، مولوي څه راکړي نه دي، تپوس هم دی کړی. پکې خو ورته پته نشته چې امیر المؤمنین خو دغه دی چې زما سره ناست دی. امیر المؤمنین ورته وایي ای بوډۍ هغه خو بادشاه دی، هغه تا څنګه پېژني؟ بوډۍ ورته مخکې نه وي چې دا بادشاه څنګه دی چې هغه خپل رعیت نه پېژني، د خپل رعیت پته ورته نشته نو دا بادشاه څنګه دی؟ او په الله مې دې قسم وي قیامت په ورځ باندې الله ته به شکایت کوم. امیر المؤمنین هغه ورته وایي بوډۍ چې تا له څه پکاري، څه چې پکار پیسې هغه به در زه راکړم، خو د امیر المؤمنین شکایت الله ته هغه مه کوه، څه پکاري زه به تاله درکړم، ته شکایت مه کوه. هغه وایي نه زه به شکایت کوم. دا خبره د دوی جاري ده. اخر دا چې په 25 دیناره باندې خبره هغه وشوه، 15 دیناره باندې. په دې کې عبدالله ابن مسعود علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ راغله او ویل السلام علیک یا امیر المؤمنین. چې سلام ووایو بوډۍ په یارېدو باندې شوه، واپس که واپس وي زه نه اخلم ما ضرورت نشته. امیر المؤمنین وی نه اوس خو زما ستا معاهده کلکه شوه، مضبوطه شوه. او علي المرتضی رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ته زما د دې بوډۍ معاهده ولیکه، تاسو دواړه په ګواهان شوئ چې دا وانه په 15 دیناره باندې راضي شوه او قیامت په ورځ باندې به زما شکایت الله ته نه کوي.